بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو قدرمنو کتونکو د پیښور نیوز راوند اپ سره ستاسو په خدمت کې حاضر یو. ګران کتونکو لوی اختر تیر شو. د لوی اختر په موقع باندې چې کوم علایشونه خاص کر په لویو ښارونو کې داغي صفائی یو چیلنجینګ کار وي. مونږ د پاکستان چې څومره هم لوی ښارونه دا ځل وکتله، کراچۍ کې خوب باران خو بیا اسلام آباد، پنډۍ، لاهور، هغې کمپیریزن کو د پیښور سره، نو په صفایۍ چې کم عمل و 3 ورځې جاري و په ښه طریقې مربوط طریقې سره هغه ترسره شوی دی. اوس دا عمل چې کوم دی دا څنګه نور ښه کیدی شي؟ د کال 12 میاشتې او دا سیستم چې کوم دی دغه شان کوارډینیټډ وي. ورسره یو بله اندېښنه ده او هغه دا ده چې د مونسون په شکال بارانونه شروع شوي دي. په لویو ښارونو کې تاسو ګورئ د اربن فلډ چې کوم وارننګ ورکړی شوی دی، پیښور هم پکې شامل دی، خو د خدای شکر دی تر اوسه پورې پیښور کې هغه مره باران هم نه دی شوی او هغه مسله لا نه ده پیدا شوي. ما سره موجود دي چا چې په دې لوی اختر په موقع باندې کومو ادارو یو زبردست کار کړی، د هغوی مشران ما سره موجود دي، د هغوی سره به خبرې اترې کوو. د WSSP CO ډاکټر حسن ناصر صاحب موجود دی زموږ په سټوډیو کې. حسن ناصر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ګران کتونکو، دویم د کیپټل میټروپولیټن سټي میر چې کوم دی زبیر صاحب، حاجي زبیر صاحب، هغه حج له تللی دی. د هغوی په ځای باندې قایم مقام میر حاجي محمد جمیل خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. هغوی موږ سره موجود دي. جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ګران کتونکو، ډسټرکټ انتظامیې هم په دې مهم کې چې کوم دی د هغې یو مین رول دی. د ډسټرکټ انتظامیې چې کوم موږ سره ریپرزنټیشن به کوي، اسسټنټ کمشنر سیده زینب دقوی موږ سره سټوډیو کې موجود ده. زینب دقوی سټوډیو میں خوش آمدید. بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو. حسن ناصر صاحب، راځو به وړاندې تاسو له مونږ وکتله ښار کې سږ د لوی اختر په موقع باندې یو جامع پلان جوړ کړی شوی و او په 3 ورځې پورې چې موږ ته کوم خبرونه راتله، زموږ ریپورټران هم په فیلډ کې وو، هغوی مختلف ځایونو ته د ښار وکتله، علایشونه تر ډېر حده پورې ختم وو. نو تاسو چې کوم پلین و څومره په هغې کې کامیابه شوي وې، په دې حواله سره معلومات راکړئ. ډیره مننه جی چې تاسو موږ د پروګرام نه راغوښتي یو جی. او زه به ټول اول خو جي د پیښور د شهریانو شکریه ادا کوم چې هغوی په دې اختر پلان کې هم سره امداد وکړو جي. او دا پلان چې کوم دی جي نو دې باندې موږ تقریبا یو میاشت مخکې د اختر لپاره چې کوم دی پلاننګ شروع کړی و. دې کې موږ ته چې کوم دی صوبایي حکومت طرف نه هدایت، وزیر اعلی صاحب نه وو، موږ سره چې کوم دی میر صاحب سره د میر آفس سره د کې موږ میټینګز شوي وو، ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره، کمشنر سره، DC سره جي، دې ټولو سره موږ چې کوم دی میټینګز کړي، کوارډینیشن شوی، پلاننګ شوی. نو دا ټول په شریکه باندې یو ټیم افرټ و. زه به دا دې باره کې ووایم د WSSP په دې کې مین رول و، ځکه چې په ګراوند باندې زموږ عمله لګیا وه، ټول کار موږ په ګراوند باندې کولو. خو هغې کامیابۍ باره کې به زه دا ووایم چې دا تقریبا 100% جي کامیابه شوی دی دا پلان. د هغې دغه چې کوم دی ثبوت په طور باندې موږ ته چې کوم دی چې کوم عوامو کوم رای اظهار کړی دی، هغه ته چې کوم میسیجز ورکړي دي، چې کوم الیکټډ خلکو، چیرمینانو صاحبانو په NC لیول، په VC لیول، په MPAs، هر لیول باندې جي چې کوم خلکو بیانات ورکړي دي، هغې نه هم ته پته لګي چې دا ډېر سکسسفل و. دغسې منسټرانو صاحبانو خپل تیمور جګړه صاحب خپل یو پول کړی په فیسبوک باندې، هغې کې ډېر زیات چې کوم دی خلکو ستایلی دی زموږ دا کارکردګي. دغسې WSSP خپل هم یو پرون یو پول کړی دی، هغې کې تقریبا 96% چې کوم دی سیټسفیکشن لیول د خلکو راغلی دی. نو دا جي ښه کامیاب پلان و. او دې کامیابۍ کې څنګه چې د ټولو ادارو جي ډېر لاس و، WSSP لاس و، دې کې به زه دا وایم چې د عوامو هم سره ډېر لاس و. عوامو سره چې کوم موږ آګاهي مهم کړی و، عوامو سره چې کوم د علماو په ترو موږ میسیج ورکړی و، الیکټډ خلکو په ترو کوم هغې له موږ میسیج ورکړی و، نو هغوی په کې موږ سره هغسې تعاون وکړو او ځکه دا پلان جي کامیاب شو. ښه جي، حسن ناصر صاحب ډیټیل باندې به خبرې اترې کوو چې تاسو څومره ټیمونه په دې کې برخه اخیستې وه، څومره نفرونه او سهولیات تاسو ته څه. راځو به لږ د
میر صاحب لبا معلومات کو جمیل صاحب مونږ وکتله د اختر له وړاندې باقاعده توګه حاجي صاحب شوکت علي په مشرۍ کې یو اجلاس هم شوی و په هغې کې چې کوم بلدیاتي نمایندګانو هغوی پکې ګډون کړی او نور چې کوم افیشل و په هغې میټینګ کې موجود و او یو خبره په دې کې دا دی چې د حاجي صاحب یو تجربه شته د پېښور ښار په حواله باندې نو تاسو څه پلان جوړ کړی و په دې حواله باندې سټي ګورنمنټ ټول وړاندې خو زه ستاسو شکریا ادا کوم د چینل چې موږ هم دلته راوغوښتلو څنګه چې تاسو ته پته جي چې اختر او په اختر کې هر ځل په اخترونو کې دا مسلې موږ ته زیات د صفایي سوترۍ حوالې سره جی زموږ زبیري حاجي صاحب حج ته تللی و قایم مقام چارج ما سره و په هغې حوالې کې چې زه څه ټایم کې کېناستم نو موږ د خپلو چرمینانو سره رابطې وکړې چرمینانو موږ ته ټلیفونونه وکړه چې تاسو څه پلان دی د صفایي سوترۍ حوالې سره ما یاره دې نه خو موږ څه خبر نه یو نه موږ WSSP والا څه متعلقه افسرانو څه موږ سره رابطه نه ساتلې چې یاره تاسو چرمینان حضرات به موږ څه کې یوز کوو په څه به ستاسو استعمالو ځکه چې چرمین حضرات چې دي دا منتخب الیکټډ ممبران دي بغیر تنخواه بالکل بالکل نو دې باره کې بیا ما یو میټینګ کال کو د WSSP زون منیجران د تاسو ویلې چې دا د غلام علي صاحب پکې هغه کې موږ راغوښتو جي ټیک ده او نو غلام علي صاحب هم ما سره ناسو او د زون منیجران چې دا ټول راغله اول ته موږ په دې باندې یو پراپر میټینګ وکړو دې د موږ تفصیل واغستو چې یاره تاسو موږ څه دغه کوئ دی ویل چې یاره موږ داسې اګاهي مهم کې دا اشتهارات چاپ کړي دي کورونو دپاره هم دا شاپینګ بیګز وغیره ورکړي دي نو موږ ورته داسې کار چې تاسو د موږ د چرمین حضرات د یونین کونسل آفس تاسو زموږ په دې کې لږ ایکټیو کړو نور بخی ځکه چې یو الیکټ چرمین چې دی یو چرمین دی ورسره 45 کونسلران دي ټیک ده کله چې د یونین کونسل د دفتر تاسو ځان سره په اعتماد کې والی او تاسو چرمینان هلته چرمینانو موږ ته ډېرې دا ګیلي وکړي چې یاره زموږ سره د WSSP سره رابطه نشته د اختر کې موږ څه کوو صحیح نو د دې چې هغه کوم موږ ورته ایمرجنسي کوم نمبر چې و د دې 1334 و د ما په خیال 1334 هغه موږ خپل د چرمینان صاحبانو سره شیر کو ټیک ده چې یاره دا نمبر دی د اختر په ورځ باندې تاسو څه مشکلات دي په دې باندې کمپلینټ کوئ څه قسم مسلې خیر تاسو CMI سره رابطه کې اوسئ ډېر چرمینانو پکې دا چې یاره موږ سره خو MI CMI لا اوسه پورې رابطه هم نه ده کړې په هغه میټینګ کې هغې ته موږ دا هدایت جاري کړ چې مهرباني وکړئ دا کار زموږ او ستاسو ټول په شریکه کار دی لوکل ایډمنسټریشن TMS دا WSSP ضلع انتظامیه منتخب نمایندگان دا زموږ او ستاسو ټولو ذمهداري ده دا ښار زموږ او ستاسو ټولو شریکه ښار دی او زموږ او ستاسو ټولو ذمهداري جوړیږي چې دا ښار موږ صفا او سوتره وساتو ټیک ده جمیل صاحب تاسو بالکل خبره وکړله تاسو دا وایي چې رابطې لږ فقدان خو مونږ چې ګورو کم او ریزلټ راغلی دی نو ډېر ښه نتایج راغلي د صفایۍ په حواله باندې او کیدای شي حسن صاحب هم ناست دی حسن ناصر صاحب مستقبل کې فیوچر کې چې کم ریزلټ رالی د دې په بنیاد باندې نور هم کوارډینیشن او رابطې ښه شي په دې کې د ڈسٹرکٹ انتظامیہ رول هم ډېر اہم دی زینب نقوی آپ ضلعی انتظامیہ کی ریپرزنٹیشن کر رہی ہے سپروائزری رول ہے ڈسٹرکٹ انتظامیہ کا اس سارے عمل میں مجھے یہ بتا دیں کہ ڈسٹرکٹ انتظامیہ نے انہوں نے کا کردار کیا تھا بیسک اور کیا مسائل آئے تھے اس حوالے سے ہم تو اپریسیشن کر رہے ہیں سارے اداروں کے لیکن کچھ مسائل تھے اس حوالے سے جس کو بنیاد پر جی 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 پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا چونکہ پشاور جو ہے یہ ایک پروونشل کیپٹل ہے ٹھیک ہے سب کی نظریں ہوتی ہیں اس پر لہٰذا وہ یہ غلطی بھی ہے وہ بڑی ویزیبل ہو جاتی ہے اس حوالے سے جو ہمارے کمشنر صاحب ہیں اور ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں انہوں نے اس پہ خاص توجہ دی اور انہوں نے خاص پلان ترتیب دیا WSSP کے ساتھ جتنے لائن ڈپارٹمنٹس تھے ان کے ساتھ انہوں نے مختلف میٹنگز کی بیفور عید تاکہ جو بھی پلان ہے وہ سب کے ساتھ کوارڈینیشن کے ساتھ کیا جائے چونکہ اس میں پرائم رول جو ہوتا ہے وہ WSSP کا ہوتا ہے اور پورے سال کے اندر انہی کی ایکٹیویٹی زیادہ ویزیبل ہوتی ہے اسی ٹائم میں ٹھیک ہے تو ان کا زیادہ رول تھا اس حوالے سے چونکہ آپ کو پتہ ہے ان کے 5 زون ہیں A B C D E ہر زون کا اپنا ایک پلان بنایا گیا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اپنا پورا اس میں انپٹ دیا اپنا سپروائزری رول جو تھا وہ انہوں نے ادا کیا جہاں جہاں ان کو ہماری ہیلپ کی ضرورت تھی وہ کیا اس میں 2-3 چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ ان میٹنگز کے علاوہ DC صاحب نے اسپیشل ڈائریکشنز دی تھی ہر AC کو کہ وہ اپنی جورسڈکشن میں جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ایک میٹنگ کنوین کریں اس کی ریزن یہ تھی کہ ہر ایک کو آن بورڈ لینا تھا چاہے وہ میٹروپولیٹن گورنمنٹ ہے چاہے وہ TMAs ہیں
चाहे वो जो हमारे WSSP के रैप्स हैं, तो इन सब को हमने ऑन बोर्ड लिया. मैं अगर अपने एरिया की बात करूँ, आई एम लाइक रिप्रेजेंटिंग टाउन 3 एज वेल, क्योंकि आई एम असिस्टेंट कमिश्नर टाउन 3. तो वहाँ पर मैंने अपनी एक इंटरनल मीटिंग भी कॉल की थी, जिसमें मैंने जो कि जोन C और जोन D मेरे पास आता है, और एयरपोर्ट का जितना भी एरिया है वो भी मेरे पास ही आता है. ज़रा मतलब इस पर डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि ईद से पहले बाकायदा एक मीटिंग हुई थी और हमें मीडिया को भी इस हवाले से हमने टिकर वगैरह जो अवेयरनेस के हवाले से कि एयरपोर्ट के इर्द गिर्द के इलाकों में सफाई का ख्याल ज़रूरी है, हमने भी इसमें किरदार अदा किया था और आपको बहुत ज़्यादा ज़रूर इलाका मिला. तो इस हवाले से डिटेल में बात करेंगे. ग्रान कतुन को यो दमा अखलू दमीन आबाद बाद सासु खिदमत के ब्याह हाजिर हो. जी ग्रान कतुन को प्रोग्राम के दर तबिया हर कले वायु खबर अतर रवानी दी पे खबर खार के दलवी अख्तर पर मुका चिकम द सफाई मलो डेर पर खतरे कबान तर सर शवे दे दागे चिकम मशरान दे दगा ऑपरेशन द कम जिम्मेवारान दी मुसरा मौजूद दी WSSP CO हसन नासर से खबर तासु ओकलली यो अमल शवे दे खुद तासु चिकम टीमुनो ओवरऑल आगा सुमर नफरी व दर सरा और यकीनन ची रिसोर्सेस पर हवालों मसाइल राजी लग दगी ऑपरेशनल चिकम कारवाई दागे लम खबर के जी. हाँ जी, दा से जी तुम का ऑपरेशन चिकम दी दम का को पिंजो जोन्स ना पेशावर ठीक है जी. आगे तुम का वो जोन A B C D और E ठीक है जी. नो दी पिंजो जोन्स जम का ऑपरेशंस कुड़ी बुजी पदे पिंजो जोन्स के तकरीबन जम का शिकम दे 1900 कसान लगिया पदे अख्तर दे ऑपरेशन के सिर्फ ठीक है जी. और आगे शिकम दे जम का टूल छुटियाने जी कैंसिल शुरू हुए राइट फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट नवाला लांदे अर वडू वर्कर पूरी तुमको छुटियाने खास कैंसिल कड़ी हुई अख्तर दे ऑपरेशन ला पारा नो दी की 1900 जम का तकरीबन हलकार लगे हुए ड्यूटियाने कोले देन अलावा शिकम दे जी जमगा दे कि 100 गाड़ी इंगेज्ड वो दी कि 300 गाड़ी जमगा खपल WSSP दी और चूंकि दाड़ी वे ऑपरेशनी और डेर ज्याद वर्क कारी पदे कि नदी कुमगा बाहर न हम गाड़ी पकड़ाई बाने इंगेज कड़ी वो तकरीबन 100 दी के टोटल से गाड़ी लगे जमगा प्लस दे कि जमगा पसौनो बाने शिकम दे वार्ड कलेक्शन पॉइंट्स शिकम दे कुसो ना स्ट्रीट्स ना लारो ना आगल तरातल ब्या आगा कलेक्शन पॉइंट्स ने शिकम दे उमगा यो आरजी ट्रांसफर स्टेशन वर दवायु तकरीबन 15 वाला शिल उमगा आरजी ट्रांसफर स्टेशन जोड़े कड़ी हुई नो पिंजल लशपाड़स हो एट द टाइम इस्तेमाल दिल और का जब जरूरत रागले नो ब्या उमगा दरे सालूर नूर मगे सर इस्तेमाल नो दे सौनो मौको न शिकम दे दा टोल आला इशू न जनावर बाकियात दा देश पाड़स मुकामात तरातल शिकम ता अर्जी ट्रांसफर स्टेशन उमगा वायु दा बजुम का प्राइमरी कलेक्शन वो दा बदी वड़ो गाड़ो रोड़ो ब्या दे वड़ो गाड़ो बशदल तरोड़ो नो देश पाड़स पॉइंटू न बदा ब्यातलो शमशतू की दम मेन डंपिंग साइट थे अल तदीर पारूंगा यो स्पेशल सेल जोड़ करे वो शिदा कम तकरीबन 200 फुट लन वाले वो तकरीबन 100 फुट आगा जवरो आगा उनका अख्तर नमक की दिला पार स्पेशल जोड़ करे वो सेल नो दा बेलव्यू गाड़ो दा गलता नशकम दे दे अर्जी ट्रांसपोर्ट स्टेशन ना दिलव्यू गाड़ो की एक्सकेवेटर पत्रू शावल्स पत्रू बदा गाड़ी लोड के दल और दी बदा अराउंड द क्लॉक दा पेरी कोली सही नजम गदा ऑपरेशन व तकरीबन ता सुवाई से सहर नहब उड़ंबार से संग कुर्बानी हुआ और दा मकामात ता अलाशुन रातल शुरू शुन तकरीबन 10 बजो नजम गदा गाड़ी बैठ के दल शुरू शु दलवे गाड़ी और दा थ्रू आउट द डे बतल शमशतू ता दी बदा पेरी अल तकोली पशमशतू की शिकम दे ब्या दिल पारा सेल के बब्या शिदा बवा चोले शुदे बादे बब्या ताज़ा खवर वा चोले शवा चुना बवा चोले शवा नूर केमिकल्स दासी दा शिकम दे अल तकी तलफ शी खतरी की दा चिकम तासु चुना वा चवला दा बम अलती वर चवला कने पदे कलेक्शन पॉइंट दा जी पदवाड़ो बाने दा बम शिकम कलेक्शन पॉइंट शिकम वूजी नो दा बटो दरस दी बाने दा कार रवान बो सुमगा एंड ऑफ द डे बशकल ऑपरेशन खत्मे दोजी लका पडुम ब्या रजुमगा आखिरी ट्रांसफर स्टेशन तशपी 2 बजे गुजगार शो शिकम गुलबहार के दे और बाकी ट्रांसफर स्टेशन न 10 बजे गुजगार शो न शिकल बदा आजम का तागा रोज ऑपरेशन खत्म शो दा बाकायदा वल वॉश शो जेटिंग मशीन सरब प्रॉपर ल्यूमिन जिले शो केमिकल सरब या बिंग चुना वाचोला और सहर ब्या दा अमल शुरू शो दा दरे वजे दा से ऑपरेशन हो सही
دین علاوه چې موږ دا خو د اختر د ورځو اپریشن او دین مخکې چې کوم دی موږ کوم دی میټینګز کړو سټیک هولډر سره او دې کې موږ جماعت علما انوالو کړو وغي خپل جمعو خطبو کې ویلو خلکو ته شدا سي طریقہ کار سره بداسه کوي موږ بایو ډیګریډیبل بیگز دي چې کوم تلف شي زموږه کې ختم شي هغه تقسیم کړو په پیښور کې زموږه یو کمیونټي لیازان سل دی اغي تلی وغي خپل هدا پورې عوامو ته شکم دی اگاهي په الاو کړي و دا ټول یو جامع پلان و جی صحیح ده جمیل صاحب تاسو ته راځو تاسو یو ګیله وکړه د حسن ناصر صاحب له وختي چې مخکې له نوې خبر شوي یو خو د هغې وجه دا هم کیدای شي چې سیسټم نوې راغلی دی او د هغې په وجه باندې کیدای شي چې کوارډینیشن داسې نوي شوی خو بیا هم ستاسو رول چې کوم دی خاص کر د ان سی وی سی چې څومره هم چیرمین صاحبان دي د هغوی یو فعال رول دی او د دې حقیقت له څوک انکار نشي کوي څه کردار ادا کړی دی دغه چیرمینانو تاسو په خپل موجود وي مانیټرینګ هم کړی دی چې کوم نمائندگان دي بلدیاتي عوامي نمائندگان نو تاسو څه کارکردګي و چیرمینان صاحبان او تاسو په خپل وجات خود داسې کار دی چې زمونږ دبليو اس اس پی ایڈمنسټریشن او دا زمونږ منتخب نمائندگان مونږ ټول یو ټیم یو ټیک ده او مونږ دا کار غواړو چې دا ټول ټیم ورک سره وشي دا کار صحیح ده دی چې څنګه دا زموږ حسن صاحب ویل چې مونږ بیگز تقسیم کړي کور په کور زه ما تصویر غستو د پاره به 2-3 کورونه ته ورکړي نور د نسو داسې خاص خبر نه دی مونږ چې کوم ځای کې چا سره رابطه کړي تاسو ته ملو شوې دي چې مونږ ته نه ملو شوې دا دي ته مونږ دا ویلو دا خبره چې تاسو کدا شي نه تقسیمول دا که زموږ د یونین کونسل د چیرمن په ترو باندې تاسو کړی وي جی ډیر بهتر انداز سره بشوي جی بل جمعتونو کې مونږ دې سره دغه کړی جمعتونو کې اعلانونه مونږ په خپل کړی مونږ علماء کرام ته دا ویلي دي چې ټیک دا دبليو اس پی والا زموږ دي د اختر مبارک ورځ د خپل خزو بچی پریخي دي زموږ په خدمت کې ولاړ زموږ استاد هم بیا ذمہواری جوړیږي زموږ استاد د ذمہواری جوړیږي چې یار دا غن مونږ داسې ځای په ځای نالو کې لړ نه کو تنګو کوسو کې لړ نه کو دا غن مونږ خو ته طریقې سره روچت کو حکم چې دا غن زید یا غفرا پر زید د مونږ رسو علماء کرام ته جمو خصوصي هدایت کړو چې په دې باندې تاسو جمعې په ورځ باندې پورا په دې باندې خطاب وکړي او خلکو ته هدایت وکړي مونږ دبليو اس پی ته دا زموږ دا ټول یو ملک ته یو ټیم ورک دی زموږ مونږ دې دار قسم تعاون ته تیار یو کوم ځای کې چې دې مونږ استعمالول غواړي مونږ ورته 24 غنټه تیار یو جی دې ته مونږ دا خواست کوو چې دا ډیلی بیسس باندې کوم تاسو صفایا نه کیږي اوس مونږ ایم ای ته رابطه وکړو جی صفای بارکه مونږ ته موږ سټاف کم دی مونږ ورته دا وایو دی خپل حسن ناصر صاحب ته دا خواست کوو چې تاسو دا کومه عمله ده چې په هر یو ان سی کې تاسو څومره عمله ده دا زموږ یونین کونسل سره په رابطه کې یونین کونسل کې د باقاعده تور باندې داغي ازيريو لګيږي جی صحیح دي سار راشي مونږ ته غنټه 2-3 کارو کې مونږ معلوماتو کې زموږ ټیم پورا دی روان یو جی صحیح موږ دې ته دا خواست کوو جی لکه دا زموږ ټول خار دی او دینه مونږ ټول په شریکه د ګلونو خار جوړو مونږ د دبليو اس پی کارکردګي بالکل سراو دي دا وایي چې دی ډیر مهنت وکړو بعضي وخت به د وسایلو په کمی باندې یا زموږ د ناپوهۍ په وجه باندې سبا مونږ غلطیاں هم پکې شوي بالکل 100% دغه نشو کولای ډیر ښه کار وشو د دبليو اس پی چې کم ټیم ورک ډیر ښه صحیح طریقې سره شو خو دې نه د بهتر انداز ته بهتر نور بهتر کولو لپاره مونږ دې ته دا خواست کوو چې د زموږ منتخب نمائندگان چې کوم دي چیرمنان کونسلران دا دې مهرباني د دوی د کار واخلې دینه کار والے دې نه فایده وچ ګوره چیرمن سره نور څه دي سم نشته دی جی علاقې کې چې کوم صفائی وي کم غن پروت دي کم دغه چیرمن ته جی ټلیفون وکړه لکه زما د نه لګند زما کوسي مخ ته غن پروت دی صحیح هر سړی چیرمن ته ګیله کوي جی نو موږ دې ته دا خواست کوو چې زموږ دا ټول الیکټډ ممبران چې څومره دي دا ځان سره دی یو ټیم کې والی دی استعمال کیږي ځان سره نو نور هم جی بهتر انداز سره کار وشي یو خو دغه دی پدې کې نه بالکل چې تجویز د دې خدای همغه داسې کړم دي د کې کېدې شي نور د بهترۍ گنجائش وي خو دا چې څنګه لکه ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن نمائنده ویل جی د کې جی باقاعده میټینګز شوي دي جی کمشنر افیس کې پی میټینګ شوی دی ډي سي افیس کې پی میټینګ شوی دی زموږ شکم دی باقاعده مېر افیس کې جی میټینګ شوی دی بالکل مونږ په خپل کتل جی مونږ را کال کړو میټینګ مونږ خبر نو بیا مونږ کال کو میټینګ نو مطلب التم شوی دی میټینګ کې مېر صاحب شکم دی پروب دغه جی صاحب په خپل موجودو غلام علي صاحب هم پکې موجودو التزم ټول زونل منیجرز کنسرن دغیم تلی وو دا جو ټیم ورک ته جی دا کیږي خو دا خبروم ګری کوم شه دی کې نور بهترین راتلی شي نور شکم دی کوارډینیشن امپروومنت هم شته سزینو کې جی دی کې بالک سیاسي دغه خبره مرایشي لکه یو ځکه یو پارټي چیرمن وی بل ځکه بل چیرمن هغه ایشو هم پکې راځي هغه ایشوز هم پکې راشي لکه نو هغه خبرو ته بم نزو په خبرو هم ټولو خار دی جی
زموږ د ډبلیو ایس ایس پی موټیو دا دی چې کومې طریقې سره بهتري کار کېدی شي پېښور ته عوامو کې چې په څه کې فایدې موږ باغه کار کوو ارسپیکټیو اف پولیټیکل دغه بالکل نو موږ خپل حد پورې جي میر افیس سره کوارډینیشن ساتو موږ خپل حد پورې چې کوم دی ډسټرکټ اډمنسټریشن سره ساتو د اختر لپاره سپیشلی وزیر اعلی صاحب تقریر پکار دی چې کوم دی باقاعده اختر نه دوه ورځې میټینګ کړو بالکل میټینګ کو هغه ویل چې دا ارڅ په خپل سپروایز کو منو دی کې وزیر اعلی صاحب هم ډیر کمشنر شو ډیپټي کمشنر صاحب شو میر دا ټول جی په شریکه کړي دي او دغه مربوط کوارډینیټ چې کمیشن دغه په وجه باندې دا ټول په شریکه کړي دي او مخکې به ان شاء الله جی دا ټول په خبر زموږ ټول خار دي د لپاره به مخکې موږ داسې کوششونه کوو ٹھیک شو زینب نقوی جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ پشاور ایئرپورٹ حساس علاقہ تھا اس حوالے سے کیونکہ علائشوں کے حوالے سے پہلے بھی وہ ہر سال اس طرح اویئرنیس کمپین بھی چلتی ہے آپ کا علاقہ تقریباً ملحقہ آتا ہے تو اس حوالے سے آپ نے کیا انتظامات کیے تھے لوگوں کی جو آپ کے ساتھ کوآپریشن تھی وہ کس طرح تھی؟ اچھا بہت شکریہ یہ بڑا ویلڈ کوشچن ہے چونکہ میرے ایریا میں سارا ایئرپورٹ ایریا آتا ہے اس میں جو رول تھا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا وہ ہر طرح سے سراہا گیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے عید بھی نہیں دیکھی 24/7 ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے رول پلے کیا ہے اور وہ فیلڈ میں تھے ٹھیک ہے اس میں ہمارے کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب نے بہت واضح اقدامات اٹھائے ہیں انہوں نے بڑی واضح ڈائریکشنز دی تھی کہ جتنے بھی آفیسرز ہیں وہ سب فیلڈ میں رہیں گے اور انشور کرائیں گے کہ کسی قسم کا بھی ایشو نہ ہو اس حوالے سے جہاں تک آپ نے بات کی ایئرپورٹ کی میں نے اپنی انٹرنل میٹنگ بھی کال کی جس میں ڈبلیو ایس ایس پی کے ریپس بھی تھے زونل مینیجر along with دی چیف میونسپل انسپیکٹرز زون COD اس میں آتا ہے ان کو میں نے بلایا میٹنگ کال کی اوقاف ڈپارٹمنٹ کے ریپس تھے ہم نے مساجد میں اعلانات کرائے بیگس ڈسٹریبیوٹ کروائے اس کے علاوہ ہم نے پیمفلٹس گھر گھر بھجوائے کہ آپ نے جو علائشیں ہیں اس کو کیسے ڈسپوز آف کرنا ہے تقریباً پورے پشاور میں 16 کلیکشن پوائنٹس تھے جو عارضی بنائے گئے تھے ان عارضی کلیکشن پوائنٹ سے کلیکشن کی گئی 3 دن لگاتار یعنی صبح دوپہر اور شام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ فیلڈ میں تھی اور یہ دیکھ رہی تھی کہ کہیں پر بھی اگر علائشیں پڑی ہوئی ہیں اس کی پکچرز لے کر وی لائک شیئر ان گروپس میں شیئر ہوتی تھی اور اسی وقت امیڈیٹ رسپانس پر بیفور اینڈ آفٹر پکچر شیئر ہوتی تھی کہ وہ ریموو کر دی گئی ہیں اس میں WSSP کو میں ضرور سراہوں گی کہ انتہائی پروفیشنل رول ادا کیا انہوں نے اور انہوں نے ٹائملی جو ہے وہ چیزیں ڈسپوز آف کی ہیں پہلا دن دوسرا دن اور تیسرا دن کیونکہ اس کے بعد فلائٹ آپریشن شروع ہو جاتے ہیں ان تینوں دن میں ہم نے رات کے 12 بجے سے پہلے WSSP کے جو اتنے بھی ریپس تھے ان کے ساتھ ہم ان کانٹیکٹ تھے وہ ہمیں رپورٹ کرتے تھے کہ تمام جگہوں سے جو ہے وہ علائشیں ہٹا دی گئی ہیں یعنی ہمارے وزٹس ہوتے تھے پکچرز لی ان کے ساتھ شیئر کی پھر وہ ہمیں رپورٹ کرتے تھے کہ ہم نے سب چیزیں ہٹا دی ہیں وہ انشور کرواتے تھے اور اس کے بعد ایک سروے بھی کنڈکٹ ہوا جتنا بھی ایئرپورٹ کے ویسینٹی کا ایریا تھا وہ سب کلیئرنس رپورٹ بھی آئی ہے اور بہت زیادہ سراہا گیا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے رول کو اور WSSP کے رول کو ان دیٹ کانٹیکس جی دیکھیے بجې یو اډ کما څنګه چې دی ذکر وکړو یو سروے وکړ ایر فورس والو په خپل جی هغه هم سره شیر کړی دا ډسټرکټ ایڈمنسټریشن سره وغي دی کې ایکسپټ کړی دا اکنالج کړی دا چې دای په ویسینټی کې چې ست رافنل ایریا وی پای کې کوم دی دا اپریشن ډیر سکسسفل شو او اس قسمه مسله ته جوړ نه شو دا باقاعده تر لګلې د سروے رپورټ را لګلې دا خو یو خبره و ځکه چې دا د ایر فورس د طرفه شوی دی جی ټیک ده ځکه په دې باندې ډیر حساسیت او موږ په خپل باندې چې کوم ایرپورټ حکام او چې تاسو په دې کې رول ادا کړی نو یو ښه اقدامات او په دې حواله به موږ کریډټ ورکو ټول چې کوم ادارې دي ضلع انتظامیه WSSP سټي ګورنمنت ټول په دې کې کار دي اصل اثر سے برازوبه یو ښه اقدام وشو او اپریسیشن کی د خلکو طرفه مونږ چې فیډبیک راځي هغه ډېر ښه دی د اختر په موقع باندې یو ډېر زبردست او جامع پلان لاندې امپلیمنټیشن په هغې باندې وشو راځي ریسورسز هم ستاسو کم دي څنګه چې تاسو ووایئ چې مونږ ځینې ګاډي هایر کړه په دې موقع په حواله باندې کې ډېر سټاف هم کمی نور ریسورسز مسایل درته وي مونږ د پېښور ښار چې کومه صفایي ده مستقل توګه دایمي توګه چې داسې ښه انداز باندې کیږي نور څه کول پکار دی نور څه ضروریات دي او ټولو ادارو چې کوارډینیشن هم دغه شان جی دا خو ډېر ښه سوال تاسو کو جی نن سبا موږ په دې باندې کار هم کوو ګورنمنټ سره په دې زموږ ډسکشن روان دی جی داسې دی چې کوم
سروسز دي جی بنیادی سروسز دي دا حکومت پرووایډ کوي عوامو ته جی خو حکومت هم یو خاص حد پورې د فاینانشل دغه وی عین پس بیا شکم د ریسورسز کمی شي د پیسو کمی شي دغه کمی شي نو سروسز یو خاص حد نه بیا زیات امپروومنٹ پای کې گنجائش نه وی جی ممکن نه وی جی نو موږ د کې دا دغه بکو جی عوامو ته هم دا خواست کو تاسو میډیا پتروم شکم زموږ د الکټډ ریپرزینټیټیوز ناستي د دی پتروم صوبایي حکومت پتروم چې عوام دې کې موږ سره تعاون کی او شکم د بیلینګ سیستم د زموږ شي هغه کې جوم دغه بیلز وغیرہ ادا کوي نو دې کې به دا سروسز جی زموږ به ډېر زیات امپروو شي ځکه چې حکومت خو خاص حد پورې وتا ته وشي به د ادارې دومره بجټ ته کتا سو ګوري پرې تیرو 100 کالو کې څومره ګرانش وږي پېټرول چې کوم دی هغه مخکې 100 لیټر کال دوه مخکې اوس ته پېټرول څه قیمت دی جی دغه سي ار یو شی ګران شو تنخواګانو کې چې کوم دی اضافه شو اوس دغه نو بجټ چې کوم دی حکومت هغه چې موږ هر کال نشي ورکولې اوس هغه هم ته دا وایي چې دا چونکې کمپنی نه جوړه شوې ده د بستازو پروګرام توسط سره دا خبره لګا واحده کما حکومت به سي خیال دی چې دا وجه شي دا کمپنی جوړه شي نو دا با یو 15 کال کې خپل سلف سسټینیبিলিټی ته لاړ شي خپل خوب ودرېږي او دا غي مطلب دا لري چې دی به دومره ریوینیو کلیکشن کوي چې کومه د خرچي دی په دا به دی بیا پوره کوي برداشت کوي نو اوس چې کوم دی هغه به الکی کې شوم سره عوام دی کې تعاون کوي زموږ چې کوم د ابو بلونه دي چې هغه عوام هم ته په وخت جمع کوي چې کوم د سالډ ویسټ کلیکشن دی چې کوم د اختر کې او شو یا دین علاوه ډیلی بیس باندې کوم غند کلیکټ کوو دا صرف چې کلیکټ کول دی دا پک اپ کول دی بیا ټرانسفر کول دی بیا شمشدو توړل دی الته بیا دا مینیج کول دی نو دا پوره ډېر لوی پروسس ته پدې کې ډېر زیات خلک کار کوي نو د دې ټولو تنخواګانې د دې د اپریشنل خرچ ایکسپینډیچرز د گاړو د تیلو نو د لپاره به فیوچر کې بیلینګ وغیرہ شکم آل شته دي نو عوام ته بزوم دا د ریشي دا بیل اماونت شکم دي د هم ته په وخت جمع کوي بیلینګ په حواله باندې په خبر کې څومره تاسو سره شورا استدا ایوریج چې مسائل ډیر دي نو مسائل ډیر دي موږ سره هغه نمبر دوم سره ډیر دي او تر اوسه پورې خو دا یو شعور باول خلکو کې پیدا کول غواړي چې دا سرویسز شکم دي دا بنیادی سرویسز دي دا به حکومت یو خاص حد پورې تعالی سبسیډایز کوي خو یو خاص حد نمخ کې شکم دی بیا نشي کېده او که بهتري عوام غوړي خبره دا غوښ تاسو لا مزید څنګه بهتر کیږي نو بهتري خو بالا راځي چې شکم ټول سټیک هولډرز دی هغه ټول په شریکه کارو کوي نو د یو سټیک هولډر حکومت ته عوام دي منتخب نمائندې زموږ اداري دي نو سټیک هولډرز چې کوم ډایرکټ بینیفیشریز دي عوام اغیم دي نو اغیم هم پکې خپل رول پلی کوي یو خو باغی بیلونه ور کوي او بل نه علاوه بل ضروري شي ادارې شي بوم سره تعاون کوي چې کوم ورتم غ ټایم خو یو پاغه ټایم بغندګ دي چې کوم ورتم غ ډیزګنیټډ زینو خو یو پاغه زینو کې بغندګ دي پنالو کې په پلاستیک نه چي شاپینګ بیگ بنا چي هغه سره ناله بندي کی دغه کیږي دا سیزم کا ته په خور کې تقریبا 500 ټوبل دي تاغه غوب شکم د طریقې سره استعمالي نو دا ټول په شریک باندې دار سکیږي بالکل دا ارچا حکومت په دې کې خپل رول پلی کوي اداګه نه بغیر نکیږي په اولس او د خلکو هم ذمہواری دي اداګه په وجه باندې چې کوم حکومتي ادارې دي نو هغه خپل سرویس خبر کوي شي حاجی محمد جمیل صاحب دغه سوال به تاسو له هم کومه یقینا چې وسفعال رول به ادا کوي تر وسه پورې خو مسایلو چې کوم بلدیاتي نمائندگانو وس مسله های کورټ ته هم تللی ده د میر خو وس موږ ګورو فند باقاعده توګه ریلیز شوی دی 13 ورځ هم په دې حواله باندې خبر راغلی دی او صوبایي حکومت وایي چې موږ به فند ورکو چې دغه ادارې فعال شي د پیښور د صفایي په حواله باندې لوی اختر کې ښه کار وشو دا موږ څنګه دایمي ساتلی شو تاسو به څه کوئ د مقامي نمایندګانو چې کوم منتخب دي د هغوی څه فرایض ذمہواری دي په دې کې موږ چې منتخب نمایندګان خو هر ټایم تیار یو دې لپاره دبليو اس پی سره د ادارې سره هر قسم تعاون لپاره تیار څنګه چې زموږ مشر خبرو کا د بیلونو حواله سره د بیلونو لپاره موږ د خپل یونین کونسل په زماسو یونین کونسل کې ټویل لې موږ بالکل باقاعده ګرځو خلکو ته وایي چې یاره د بیلونه تاسو ورکوي چې د بیلونه تاسو به شارټ نشي جرمانه شي ځکه چې دلته کې دي ټرانسفارمر لګوري د دې بیلینګ کې بجلی خرچه پر راځي د دې باندې کسان نو کران دي هغه موږ اویرنس خلکو کې دا خبره ور خلکو ته موږ ورسو او زموږ نه چې کم تعاون کی او څنګه چې تاسو فند ریلیز خبرو کوي زما په خیال دا صرف کاغذي کاروایی ده په ګراوند وایس هم نشته لجی او بلدیاتي نمائندگانو خو لاوسه پورې اسم صدا سي فند من باره کې زما په خیال باندې 1 ارب 6 کروڑ روپے راوتی پاګه کې د پیښور د ټولو زیات اوسه د سټي ګورنمنت او چې کم دغه شپږ تحصیلونه دي 10 کروڑ روپے داسې سجوړيږي
سر زه سابقه ناظم پاتې شوی یم د خپل یونین کونسل ما خپل یونین کونسل چې دی یو ماډل یونین کونسل جوړ کړی سر هغې دپاره ما پراپر ډسټبینې جوړې کړې صفایي حواله سره صحیح ډسټبین هم چې دی بیا داسې کار وشو چې په روډ باندې مو لګولې خو بیا ډبلیو اس پي د سټاف د کمي په وجه باندې د هغه ډیلی بیسس باندې صفایي نه کېده ما به داسې شو چې هغې به بیا بویونه چالو کړو موږ له بیا وروسته نور ټینشن جوړ شو نو موږ خو دې ادارې سره هر قسم تعاون کوو خو چې حکومت چې دی موږ په کوم ایکټ باندې موږ الیکشن کړی دی موږ کسان منتخب کړي دي هغه ایکټ باندې چې موږ الیکشن کړی موږ ته خپل اختیارات راکړي نو موږ دې سره هر قسم تعاون په یونین کونسل په سطح باندې کوو او ضلع انتظامیه په سطح باندې کوو. زینب جی ګران کتونکو یو دمه بالو زینب نقوی سره به خبرې اترې کوو د دې نه بعد د دمې نه بعد بس تاسو په خدمت کې بیا حاضر یو. جی ګران کتونکو پروګرام کې درته بیا هرکلی وایو خبرې اترې زموږ روانې دي پېښور چې کم څومره هم انتظامیه ده څومره هم ادارې دي یو زبردست کار یې کړی دی د صفایۍ په حواله باندې او موږ په دې باندې خبره کوو ټول مشران ذمهواران ناست دي کوشش کوو چې دا څنګه مستقل توګه باندې وساتلی شي مسایل شته ریسورسز مین پاور کمی دی ډیر زیات مسائل دي خو په هغې کې دا څنګه کیدی شي. زینب نقوی مجھے یہ بتا دیں کہ ہم نے تو بات کی علائی کے حوالے سے جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے ایمرجنسی آتی ہے سب سے پہلے کام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی ہوتی ہے فرنٹ لائن پر ہوتی ہے. ابھی ہے مونسون کا سیزن شروع ہوا ہے خوش قسمتی سے ابھی تک پشاور میں اس طرح بارشیں نہیں ہوئی ہے لیکن محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر صاحب سے ہم بات کر رہے تھے تو وہ کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ پشاور میں بھی اربن فلڈ آ جائے تو اس حوالے سے ضلعی انتظامیہ کا کیا ہے تیاریاں اس حوالے سے سر؟ بالکل ضلع انتظامیہ مکمل طور پہ تیار ہے WSSP آن بورڈ ہے اریگیشن ڈپارٹمنٹ آن بورڈ ہے زیادہ اس میں پرائمری جو رول ہوگا وہ WSSP کا ہوگا تاکہ وہ جو نالے وغیرہ ان کی صفائی وقت پر ہوگی تبھی وہ اوور فلو نہیں کریں گے. اس کے علاوہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ہم آن بورڈ ہیں کہ ان کیس کہیں پہ اگر ایسی ضرورت پڑتی ہے آل دو کہ جنوری میں ان کی صفائی کا عمل ہوتا ہے جو ان کی اریگیشن چینلز ہیں لیکن اگر اس سے پہلے بھی کہیں ضرورت پڑ جاتی ہے تو تب بھی وہ وقت سے پہلے اس کی صفائی کریں. تو ضلع انتظامیہ کی جتنے بھی نمائندگان ہیں وہ فلی طور پہ اکوپڈ بھی ہیں تیار بھی ہیں کہ ان کیس آف اینی ایمرجنسی وی ول بی دیئر آن دا اسپاٹ ہم سب سے پہلے وہاں پہ فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوں گے. اور اس حوالے سے کمشنر صاحب اور ڈپٹی کمشنر صاحب کی ڈائریکشنز بہت واضح ہیں. ٹھیک ہے. زینب نقوی جس طرح میں نے بتایا کہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جتنے بھی آفیشل ہوتے ہیں ڈائریکٹلی عوام کے ساتھ وہ ہر روز جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں صبح بولی کے لیے بھی ہو جاتے ہیں پھر چائے پہ بھی پیٹرول پمپ یا اس طرح کے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے جو صفائی کا عمل ہے پشاور کو ہم دیکھتے ہیں ادارے کر رہے WSSP کر رہی ہے ضلع انتظامیہ ہے ٹیمیں ہیں بلدیاتی نمائندگان ہیں عوام کا پشاور کے عوام کا کیا خیال ہے اس حوالے سے ان میں شعور بیدار کرنے کے لیے کیا ضروری ہے یا لوگ اتنے اب سمجھ چکے ہیں کہ وہ صفائی کر لے یا اس حوالے سے خود اقدامات اٹھا لیں؟ دیکھیں ہمیں تو سب سے پہلے اس چیز پہ ایمان بھی ہمارا کہ صفائی نفس ایمان ہے ٹھیک ہے. صفائی بغیر تو آپ کا دین ہی مکمل نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے. تو صفائی جو ہے ہر مسلمان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو یہ تو پہلے ان کو خود انڈرسٹینڈنگ کرنی چاہیے کہ صفائی جہاں پہ بندہ بیٹھتا ہے وہ جگہ صاف رکھتا ہے. تھوڑا سا شعور بیدار کرنے کی جہاں تک بات ہے اس حوالے سے ہم یہ رول پلے کر سکتے ہیں کہ ہم لوگ تھرو سوشل میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کے تھرو ہم اویئرنیس کر سکتے ہیں یونیورسٹیز کے اندر ہم اویئرنیس کر سکتے ہیں تھرو مساجد ہم جو ہے وہ اویئرنیس کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو عوام کا جو رسپانس تھا اسپیشلی ان دی کانٹیکسٹ آف عید الاضحیٰ ٹھیک ہے اس سے بہت ہی زیادہ پازیٹیو رسپانس ہمیں ملا کیونکہ انہوں نے ہمیں اتنا یعنی ایک طرح سے آپ کہیں کہ جب آپ کو پازیٹیو رسپانس ملتا ہے آپ میں اتنی انرجی آتی ہے اچھا اور کام کرنے کی. تو انہوں نے ہمیں رسپانس دیا کہ بھائی WSSP نے بوقت جو ہے کارروائی کرتے ہوئے چیزیں ریموو کی اور اپنی جو ہے وہ ہمیں پروگرس دکھائی. ان دا سیم وے یہ چیز اب صرف عید تک محدود نہیں ہونی چاہیے.
یہ لانگ رن میں آگے تک جانی چاہیے. اس کے لیے بھی جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں وہ بالکل اس کو پرائیورٹی بیسس پہ رکھا ہوا ہے کہ صفائی جو ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اور WSSP کو بھی آن بورڈ لیا ہوا ہے کہ جہاں جہاں صفائی کے ایشوز ہیں, کیونکہ یہ ابھی WSSP مختلف زونز میں آگے ایکسپینڈ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, تو ان کو بھی تھوڑا یعنی ایک جب ادارہ بنتا ہے اس کو گروم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو دے آر گرومنگ, دے آر ایکسپینڈنگ, تو ود دا پیسج آف ٹائم جتنے ایریا کو کور کریں گے, تھوڑا ریسورس مینجمنٹ, تھوڑا سا یہ بھی ایشو آ رہا ہے, فائنینشیل ایشوز بھی, لیکن ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو کم ریسورسز کے اندر بہترین پرفارمنس دے دے. اینڈ وی آر پرفارمنگ دس رول کہ ہم وی آر ٹرائنگ اور لیول بیسٹ کہ ہم لوگ اس کم ریسورسز میں بھی اپنی بہترین پرفارمنس دے سکیں. حسن اثر صاحب راجوبا څنګه چې ما کوېسچن زینب نقویلو کو بارانونو موسم دی او مخکې ما خبره وکړله مونږ چې مخکې موسمیات ډایرکټر صاحب ډاکټر فهیم صاحب سره خبرې کوو ورسار نیوز کې هغه الو نو هغه مونږ په دې باندې یری چې پېښور کې ډېر زیات باران دی بیا چې PDMA والا سره خبرو وکړو DG صاحب سره نو هغه وایي چې پېښور کې دی خو لا تر دې دمه هغه شان باران نه دی شوی چې فلډ هغه صورتحال پیدا شوی دی. خو مونږ ولیده په کراچۍ کې, اسلام آباد, پنډۍ, حتی لاهور ډېر زیات حالات خراب وو. موسمیات والا دا وایي PDMA والا هم دا وایي چې پېښور کې چانسز دي راتلونکي یو میاشت یو نیمه چې اربن فلډ راتلی شي. یو خو مونږ چې کومې نالۍ دي د ښار غټه مسله ده د هغې د صفایۍ, او دې نه علاوه چې کله هم باران وشي اوبه ودرېږي, یونیورسټي روډ شو, کوهاټ روډ شو, چارسده روډ, دغه شان سوري پول اندروني ښار اوبه هم ودرېږي. نو ځینې مسایلې داسې دي چې په هغې کې ډسټرکټ ایډمنسټریشن یا چې اوس مقامي میر صاحب دی هغه ډېر زیات په هغې باندې کار کول غواړي, ریسورسز هم د هغې دپاره پکار دي. خو فوري توګه چې کوم نالو صفایي ده د دې لپاره څه اقدامات شوي دي کوئ تاسو؟ موږ جی بالکل شکم دی WSSP خو شکم دی موږ ریګولرلی د نالو صفائی وغیرہ کوو جی. بیا موږ دا چې څنګه تاسو وویل شکم وارننګ راځي د موسمیاتو محکمې نه یا د PDMA نه جی, نو موږ هغه مانیټر کوو. ورسره موږ د ډرینیج زموږ ښه ریګولرلی کلین اپ کیږي جی. بل زموږ شکم لوی ډرینز دي, شاهي کټه شوه یا محمد زئی ډرین شو, د هغې موږ ډیلی بیس باندې جی مانیټرینګ کوو جی. هغې له کوم کې ډیسلټینګ کوو, هغې کې شکم شګه وغیرہ د هغې لپاره سپیشل ګینګز دي هغه لګیا وي. بل نو الحمدلله جی تر اوسه خو پېښور کې داسې چې باران وشي څه سیریس مسله وغیرہ چېرته نه ده شوې. زموږ امید دی انشاءالله مخکې به هم څه نه وي, ځکه چې موږ باقاعدګۍ سره خپل عمله چې کومه د هغه د ډرینیج د مینټننس وغیرہ کوي. دې کې به جی عوامو ته زه بیا دا خواست کوم چې پکې شاپینګ بیگز او یا دا شیزونه نه اچوي, دا شیزونه نه اچوي, سره بلاکیجز جوړېږي. بل چې کوم دی موږ سره د پېښور ټول موږ چې کوم دی ډرینیج سیسټم باقاعده چې موږ مانیټر کوو. موږ سره یو څو هاټ سپاټس دي هغې کې چې دا کله کله ډېر زیات باران وشي نو اربن فلډینګ د وجې کې بوایلینګ کېږي, هغه یو هاټ سپاټس دي. نو هغه موږ آیډنټیفای کړي دي, هغه موږ ډسټرکټ ایډمنسټریشن سره شیر کړي دي. هلته بیا زموږ که چېرته داسې ډېر باران وشي یا ټایم د باران ډېر زیات وشي نو هغه هاټ سپاټس باندې بیا موږ خاص توجه ورکوو. نو ډرینز خو روان وي, خو هغې کې هغه چونکې ډرینز جوړ شوي داسې دي قسم مسایلې دي د کنسټرکشن انفراسټرکچر هغې د وجې هاټ سپاټس چې کوم دی بیا هلته ایشوز جوړېږي. نو هغې لپاره موږ بیا خپل ټیمونه ډیزګنیټ کوو, هغه مخکې نه لیږو, اراؤنډ د کلاک هغه هلته لګوي او اوبه چې کوم دی هغه مینیج کوي. یا واټر پمپس ورته موږ هغې ته لګوو, هغه اوبه راوباسي, یا ورته مخکې ډرینیج سیسټم کولاوو. نو موږ جی په دې کې خپل تیاری مکمل دی. زموږ چې څه ریسورسز دي چې څومره عمله د هغه د حساب سره موږ دا مینیج کوو. تر اوسه خو الحمدلله خیر دی جی. او دا خو جی خدای نه موږ مخکې هم ختمه لرو, ځکه چې دا باران او دغه دې کې اسلام آباد او کراچۍ کې مو شو. نو دا که تاسو جی خیال کړي په امریکا کې هم سیلابونه راغلي, دا کیټرینا راغلې وه, داسې په دنیا کې نورو ځایونو کې هم راشي چېرته خدای مکړه داسې یو آفت راشي نو هغه بیا یو شی دی. خو ادروایز چې کوم نارمل دغې انشاءالله یا لږ ډېر زیات هغې کې به موږ انشاءالله خپل پوره عوامو ته تعاون سره به انشاءالله دا مینیج کوو, مسله به نه وي. صحیح ده. هاي جمیل صاحب تاسو خو اوس راغلی دی, میر صاحب هم مونږ په خپله باندې ما چې د هغوی سره وړاندې چې کله کمپین کېدو پروګرام کې مو سره خبرې کولې نو هغه د ښار په حواله باندې یو باقاعده یو منشور وړاندې کړی و او زموږ هم ډېر خوښ شوی و. رضوان بنګش صاحب هم په هغې وخت کې خپل منشور وړاندې خو زبیر صاحب ویلي وو چې زما دا خواهش دی چې د فلډ په حواله باندې د باران اوبو په حواله باندې موږ انتظامات وکړو او ورسره چې کوم روډونه دي د هغې د کشادګۍ لپاره انتظامات وشي.
څه وس تاسو په دې حواله باندې که ښار کې ډیر باران کیږي د پشکال موسم دی مونسون موسم دی میر صاحب سره میټینګ کړی دی یا تاسو په دې حواله باندې څه اقدامات پورته کړي دي پی ډی ایم ای والا سره رابطه کې چیرمنان صاحبان هم په دې حواله باندې خبر کړي دي که نه خدای مکه که څه هنګامي صورتحال پیدا کیږي نو په دې کې د چیرمنان صاحبانو نور چې کوم نمایندګان دي د هغوی څه رول کیدی شي مونږ چې د خپل چیرمنان چې دي مونږ یو خپل واتس اپ پیج دی په هغې باندې مونږ خپلې خبرې یو بل سره شیر کوو څنګه چې تاسو ته پته زموږ ښار ډېرې تنګې کوڅې دي دغه مسله او زمونږ چې دی دا نالې چې دا ډېرې زیاتې بندې دي د هغې د صفایي مونږ ته ډېره غټ ایشو دی صفا کول ډېر مشکلات دي مونږ ته په صفایي باندې څنګه چې حسن ناصر صاحب وویل شابین بیګ هم پکې غورځوي هر څه پکې غورځوي دا صفایي د صحیح طریقې سره کېږي نه نو مونږ د چیرمنانو حضراتو ته ویلي چې څنګه د اختر تیر شي د اختر نه فوراً بعد هر یو خپل علاقې ایم آیس چې دي راوغواړئ او پیله د خپل علاقو د نالو صفایي وکړئ نالو صفایي او نالو صفایي هم داسې نه چې صرف بره سر نه شابین بیګ ته غونډې کوي او نور جي تصویر وباسي چې موږ صفا کړو نه ښه پراپر طریقې سره دا صفا کوي ځکه چې روان بارانونه دي او بارانونو کې خدا نه خواسته څه مشکلات جوړ نشي نو انشاءالله موږ خو ذهني طور باندې ورته تیار یو قسم تعاون لپاره کوو چې څه موږ نه کېږي انشاءالله یو بل خبره ده ډیره د ښار په حواله باندې چې کله هم باران وشي لږ نو ټریفیک یو مسله پیدا شي ګاډي ودرېږي یونیورسټي روډ والا بیا سوري پوله پورې دا یو ایشو روانه ده د ټریفیک هم یو مسله را پیدا شي باقاعده د پېښور چې کوم هغه جامع پلان دی په هغې باندې هم آغاز شوی دی سیمې په خپل د هغې نګراني کوي دوه وزیران تیمور جګړه کامران بنګج صاحب هم په هغې کې شامل دي کار په هغې روان دی خو هغه څه قلیل المدتي دي او څه طویل المدت چې کوم لانګ ټرم منصوبې دي ستاسو چې کوم میر صاحب دی د ښار کې خاص کر د ټریفیک روانې لپاره چې کوم مسایل دي یا د باران په وجه باندې مسله یکدم پیدا شي هغه به د حکومت سره صوبایي حکومت سره به خبرې اترې کوي کومک به ورسره کوي که نه چې د ښار خلکو ته ریلیف میلاو شي مونږ به خامخا ورسره ولې نه کوو صوبایي حکومت سره زموږ مشران دي خامخا چې مونږ نه څه تعاون کېږي مونږ به هغې سره کوو هغې به مونږ سره کوي جي خامخا به کوو ولې به نه کوو مونږ ټول ورک ټیم ټول یو ټیم ورک دی جي کار به کوو ولې نه زموږ نه چې څه کېږي او د ښار په حوالې سره تاسو ټریفیک خبر وکړه زموږ اصل کې دا کوم ډرینز چې دي دې کې چې کله دا ګندونه مندونه سي دا بند شي نو روډ ته اوبه راشي جي او روډونه هم زموږ ځای په ځای خو تنګ دي داسې کولو خو نه دي که نه ځای په ځای موږ ته مشکلات خو شته ټریفیک په حوالې سره بالکل حسن نصر صاحب کو داسې دوی چې څنګه خبره وکړله ستاسو خو په دې لوی اختر په موقع باندې یو دغه ورکړی و چې کوم نمبر هم ورکړی و عوام رابطې لپاره کو چیرمین صاحبان یا عام خلک د سره نمبر چې اکثر انګیج وي نه ملاویږي موږ داسې کار کوو چې ته وایو دا خواست والا کوو چې خیر دې د مهرباني وکړي لا اوس خو اوسه پورې خو الله خیر کړی دی دې د خپل علاقې یونین کونسل ایم آیس چې دي د خپل یونین کونسل چیرمین سره د کینی جي یو میټینګ دی ورسره وکړي بل د دې چې کوم ټیم دی څونه کسان دي په هغه علاقه کې چې دي د هغې تعداد د لږ جي وښیي چیرمین ته چې ستا په علاقه کې دومره کسان کار کوي 10 کار کوي 15 کار کوي 4 کار کوي چیرمین په نوټس کې دی راولي جي چیرمین به د خپل یونین کونسل اجلاس راوغواړي اجلاس کې به ورو دا خبره ورسره یا کونسلرانو سره شیر کړي چېرې دا 15 کسان زموږ په دې علاقه په ډیوټۍ باندې دي جی دې 15 کسانو دپاره ټایم ټیبل جوړ کړئ نن د دلته لېږم کار دی سبا دلته لېږم دا کار نګراني به بیا هغه منتخب نماینده کوي ورځي به چیک کوي به دې کې داسې کسان هم شته جي کار ته راشي ګنټه کار وکړي چې بیا لاړ شي تپوس والا خو بیا څوک نه کنه او کدی پکې دا منتخب نمایندگان انوال کړي کې نو بیا به هغې ذمهواري دا جوړه شي وایي به ورځي هلته به کار چیک کوم چېرې دې کار وکړو که نه ټیک شو مشران خو په دفترونو کې ناست دي هغې خو چې بس مونږ کسان لېږلي ټیم لګیا دی کار کوي خو ټیم خو ان ګراوند هلته چیک کولو لپاره هم څوک پکار دي نو بیا هغې کې یو زما په خیال باندې د توازن به پکې ساتل پکاري که تاسو ډبلیو ایس ایس پي چې کوم اهلکار دي په هغوی باندې کیدای شي چې هغوی دا ماین د دې لپاره څه طریقه کیدای شي حسن ناصر صاحب چې کېناستلی شي او چې کوم زمونږ اوس باقاعده توګه چیرمین صاحبان دي ریپرزنټیټیو دي د خلکو هغه کار هم په تاسو موږ باید دې باندې کار کم شي جي کمیدای شي څه داسې طریقه کار جوړېدی شي چې بالکل جی زموږ هم دا طریقه کار څنګه شي جی صاحب وویل جي او میډم هم وختي وویل زموږ جي واتس اپ ګروپس دي یو خو زموږ خپل لکه دا ټول فری نمبر دی 1334 دا 24 غنټې کار کوي په دې هر څوک هر قسمه خپل شکایت کمپلینټ یا کال کولی شي دې علاوه زموږ په زونل افیسونو کې هم کوم دی کمپلینټ نمبر شته التم خلک کال کولی شي کلیم شي 15 وړه زونل افیس دلته هم کولی شي
دې علاوه چې کوم نن سبا خو ته پته سوشل میډیا دور دی جی زموږ چې کوم دی واتس اپ ګروپونه دي په هر لیول باندې زموږ هر یو سی کې واتس اپ ګروپ ته ودا چې زموږ په زون کې واتس اپ ګروپ ته د دې دا خبره بالکل ټیک تم غو پکې اکثر وزینو کې چولم وی کني می چولم غو پکې د دې داخله کم اډ کو نو دا یو دغه الته شو واتس اپ ګروپ په ترو باندې نن سبا ډېر زر یو خبر خوريږي جی هغه کې خلک والی لاکی دی هغه کې به واتس اپ او دا ډېر څوک استعمالوي نو ډېر پکې لکه مطلب ټول په ټول تعلیم یافته خلک خو نه دي جی چې بل سیم نن سبا دار یو واتس اپ خو نن سبا دار ځا سره تاسو داسې علاقه وګورئ تاکال په لوسۍ ریږي لکه دې خو داسې خلک دي چې تعلیم نه خو لکه مطلب داسې واتس اپ پیجونه خو نه استعمالوي نو دا وایي چې کوم لکه ټول فری نمبر هم شته واتس اپ هم شته موږ دا مطالبه کوو چې دا مطالبه کوم دي دا کوم چې دي دا ټول د یونین کونسل افیس ځان سره اعتماد کې والی جی دا خپل چیرمن او منتخب نمائندگان دي دا ځان سره پکار والی دي ته خو بلګ آسان شي جی دي ته آسان شي کار ورته آسان جی دا څه کو تر نه پوری خو جی دا اوس چون کې سیستم نه ویرالو کنه دوه درې میاشتو شو د دې د الیکشن شي دي څنګه اسن نصر سے بوئی جمیل سے پدی باندې جمیل زبیر سے بم راشي اجلا او ناس ته پکار دا بالکل فعال وس شو کنه ایگزیکټلی چې کینی یو بل سره نو زما په خیال دا مسله به پکار شي کم شي کې بهتري د پیښور د عوامو مونږ چې اختر نه مخکې کوم میټینګ کولو موږ ته داسې چیرمنانو پکې چې هغې ته خپل ایمیل نمبر هم ورسره پکې نه ښه او لکه دې په کار موږ وایو چې تاسو منتخب چیرمنان تاسو خپل ایمیل راوغواړئ ورسره کښېنئ موږ به د دې خدمت کوو دې زموږ خدمت کوي موږ به د دې خدمت کوو منتخب نمایندگان نه هغه خو داسې پکار جمیل صاحب چې تاسو ناسته وشي میټینګونه شروع شي وخت په وخت او د دوانو ترمنځ په اتفاق رایي چې کم ریسورسز دي د دوی او تاسو په دې حواله سره همکاري کوي چې د یو بل فایده اوچته کوي او یو خبره په دې کې راځي مونږ دا ګورو نوې سیستم دی چې الزامات په یو بل باندې لګي یو دین علاوه بل خبره دا د هغه سیاست بازی هم په دې کې شته نو د خار د پاره په دا د ټولو خوي چې مونږه سیاست بالکل یو طرف ته کیدو او څنګه چې وس وشو په دې کې د ټولو ادارو ډسټریکټ ایڈمنسټریشن دبليو اس اس پی پکې مین کردارو دغه شان بلدیاتي چې کوم نمائندگانو مونږ په خپل باندې کتلی جی حاجی شوکت علي صاحب چې کوم میټینګ کړو تاسو پکې موجود وي حاجی غلام علي صاحب بالکل هغه پکې په خپل موجودو نو دا یو ډیر ښه اقدام او داسې پکار دي چې مونږ د دې خار د پاره دا خار زموږ په شریکه خار دی دا زموږ د ټولو ذمہواری ده جی میں اس میں تھوڑا ایڈ کروں گی اٹس بیسیکلی ٹیم ورک جیسے سر نے بھی کہا بالکل تو سب نے مل کر کام کرے چاہے وہ بلدیاتی نمائندے ہیں چاہے وہ WSSP ہے چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے جہاں تک ابھی سر نے بات کی کہ جو آؤٹسکرٹس کے ایریا ہیں جیسے پلوسی ہو گیا ریگی ہو گیا یہاں پر ہم نے خود کھلی کچہریاں کروائی ہیں عوام کی ہم نے جتنی مسائل تھے وہاں بیٹھ کے سنے ہیں ابھی ریسنٹلی پلوسی کے اندر ہم نے کھلی کچہری کرائی ہے جس کے اندر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریلیف صاحب نے اس کی جو ہے وہ چیئر کیا اس جگہ کو اور وہ بیٹھے انہوں نے سب کے مسائل سنے تو ان دا سیم وے ہمارے پاس اگر واٹس ایپ جہاں پہ نہیں لوگوں کے پاس ایکسیسیبل جو کہ ہے آج کل میرے خیال ڈرائیور کے پاس بھی واٹس ایپ ضرور ہوگا یا ایک رکشہ چلانے والے کے پاس یا ایک مالی کے پاس بھی واٹس ایپ ضرور ہوگا کہنے کا مطلب ہے سو دا تھنگ از کہ جہاں جہاں ہماری جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جا سکتی ہے دور دور کے علاقوں میں ریگیا ہو گیا پلوسی ہو گیا جو گاؤں کے علاقے وہاں پہ ہم نے کی ہیں کھلی کچہریاں مسائل بھی سنے ہیں ان کو اچھے طریقے سے رسپونڈ بھی کیا ہے تو ابھی یہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے وہ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرے ہم مل کر عوام کی ریلیف کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ اور مونږ به دا ووایو چې یو بل سره څنګه چې د لوی اختر په موقع باندې یو بل سره مرسته وکړه شا یو جامع نظام جوړ شو دغه شان که د ښار دپاره ټول ادارې ټول مشران داسې سوچ وکړي او بیا هغه امپلیمنټ هم کړي څنګه چې اوس امپلیمنټ شوي عمل درآمد وشو نو یقینا بیا دا د ګلونو ښار جوړېدی شي موږ سره د WSSP CEO ډاکټر حسن ناصر صاحب قائم مقام میر محمد جمیل صاحب اسسٹنٹ کمشنر سید زینب نقوی موجودو ډیره مننه راتلونکي به هم تاسو راغواړو وخت په وخت باندې ګران کتونکو دا زمونږ د نن پروګرام د پیښور په حواله خبرو شوې د پیښور په هکله باندې پروګرام څنګه چې یو ښه کار کړی دی ادارو مونږ د هغې ستاینه وکړه میډیا باندې یو دا خبر هم الزام لګي چې تاسو د کنجوسۍ نه په ستاینه تعریف کې کار اخلئ خو داسې خبره نه ده د میډیا کار غلطي په نښه کول دي چېرته چې هم ښه کار وشي نو د هغې ستاینه به هم کیږي چېرته چې هم یې خوشحاله بریالي اوسئ مونږ په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د الله په امان